جی دا په 2 کروړه مو سره خبره کړې وه مونږ یې ډېر خفه کړو ظاهر یې کړو د دې نه بعد یو لږ په 20 کروړه هم نه ورکوو نه په ما باندې د حکومت دا دباو منم چې ګینې یاره مثلا ته به خامخا ورکې نه ورکوم زه د قیمته پورې ما ځمکه ورکړې ده دغه له او د ده له باقي 1 روپۍ خو دی دې ما لرې دا حکومت دا انتظامیه دې راولي زما شریک ملک وړی دی دا سلسله روانه نو زمونږ دا انشاءالله اراده ده چې موږ به دا کار ابدا بند کړو موږ به د لیز د ختمېدو کوشش هم وکړو انشاءالله او موږ به د باندې عدالت ته هم روان یو ځکه چې دا زموږ خپله خاوره ده په دې خپله خاوره باندې دا زموږ سره دوکې کوي او مختلف قسمه لانجې راته را پیدا کړي نو بهتره به دی چې موږ د ډیم ته هرکلی ویلی دی ډیم له چې زموږ مشرانو په متفقه باندې کومه خاوره ورکړې ده بې باده م ورکړي ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی د سفرې په غر باندې موجود یم چېرته چې پړانګاریانو ته دا اعزاز حاصل دی چې دې ځای نه شرپسند شړلي د بده مرغه چین والا راغلی دلته یو ټیکهدار راغوستی دی او هغه ټیکهدار چې کوم دی په دوی باندې خاوي شوی دی خو خاوي نه دی د تیرو 20 ورځو راسې چې کوم دی دا مشران دا سپینګیري دې ریاست ته دې د یکغون د مومندو دې انتظامیې ته فریاد کوي چې موږ سره یو معاهده کړې ده موږ سره یو لاسلیک کړی دی په هغې باندې عملي شي خو په دې 20 ورځو کې د دوی فریاد چا ونه لیده ګرانو کتونکو سور تړاک نور دی ګرمي ده ما د سر نه چې دا دې وخت کې دا رومیال تو کړی دی نو په دې سر مې درد دی ولې چې دې ځای ته رسایي دا ډېره زیاته ګرانه ده یا خو پیدل راځي نو پیدل چې کوم دی چې هغه پخواني دغه مشران وي چې ماسته یې خوړلي پی یې خوړلي وي کورنۍ سبزی یې خوړلي وي دا اوسني ملاوټي خوراک نه نو موږ خلک پې نشو راتلی او موټر سایکل چې سم ایکسپرټ استاد وي که نه به دې ځای ته رارسي زه خیران یم چې دا مشران د 20 ورځو راسي دا تکلیف برداشت کوي لعنت دی په دغه انتظامیې باندې چې د دې قام په سر باندې د دوی په ټکسونو باندې دوی تنخواګانې اخلي د دوی یو مسله جایز نشي حل کولی د دوی نه په 2 کروړه باندې دا غر اخیستی شوي دلته کې دا یینې تاسو دا مشینګرۍ لګېدلي دي دلته کې دا چوکیداران ژوند کوي او د دې ځای نه چې کوم دی نو دغه مومند ډیم ته دا مال روان دی خو دوی د پیسې نه ورکوي داسې د مومند په ډیم کې هم چې کوم دی نو دوی د پسترو کې رانجې واچولی شو دوکه را دوکه شو ریاست سره خو کېږي نه ریاست پې کله ګزارونه وکړي کله پې زور زبردستي وکړي زیاتیات پې وکړي د دوی سره دغه یوه لار ده چې په دې ځای باندې ناست دي زه دې سیګانو ته وایم چې راشئ په دې ګټو باندې تاسو کینئ په کومو ګټو چې دا مشران ناست دي نو چې بیا ځای نو کونې له به ټکور ورکوئ خو دا مشران د خپلو بچو دپاره او د خپل ځان دپاره او د خپل حق دپاره دې میدان ته راوتلي زه دوی ته سلام کوم خو دوی نن غلي ناست وي نو موږ به په دوی هم لعنت وي چې تاسو خپل حق هم نشئ غوښتی خو په دې پښتونخوا کې چې حق غواړئ نو هغې دپاره به سړکونه بندوي نو د 20 ورځو راسې دا دړې پرتې دي ځای په ځای چې کوم دی نو لرګي خودي شوي دي او دا هر څه بند دي ډېر زیات افسوس دی راته ډېر زیات افسوس دی راته خو په دغه خپل تکلیف باندې خفه نه یو ځکه چې دا زمونږ علاقه ده تحصیل تنګي سره دا بالکل په پوله باندې پړانغار تحصیل دی پړانغار تحصیل اسیم د ګډوډۍ ښکار دی پسماندګي ده دې خلکو چې کوم تکالیف برداشت کړل خو د دوی دا ټول پاکستان د دوی یو احسان چې مني هغه شرپسند دوی په اپنی مدد په خپل لوړو ټوپکو باندې دې ځای نه شړلي دي دې ځای ته نه راغلي مومندو کې ښه ګرځېدلي دي د خلکو کورونه ړنګ کړي دي خو د دې پړانغار دا مشران چې کوم دي دا د ډېر لوی اعزاز قابل دي چې دوی ته یو لوی ایوارډ ورکړی شو ناسي ایوارډ یې ورکړه د دوی غرونه دي دغه غرونو ته دوی کاتري دلته فصلونه نه کېږي دلته اوبه شته دی نه دوی اوس ما اوبه څکلې ګرمې اوبه چې کوم دي نو دوی وایي دا د 20 ورځو راسې موږ ځان له په دې بالټو کې په دغه کې دې ځای ته روړو او دلته کې ناست یو یو څو مشرانو سره هم خبرې ترې کوو مشره 20 ورځې تاسو دا تکلیف تېر کړه که نه نو لکه ولې نه مني یو څه وجه څه ده یاره جي نوم دې څه دی زما نوم احمد شاه دی میا قبیلې سره تعلق لرم په سپري میاګانو ملاګوري کې مونږه ډیم لرې ځمکه ورکړله په هغې پنس ولګېده اخوا ته چې دی نو
زمونږ دوه لارې وې هغه بند شولې یوه پاتې شوه په هغې مونږ چې دی نو خپل ګزران کوو اوس دې پنس نه بار زمونږ د کرشت دپاره بس کرشتې کېږي نور څه ترې نه کېږي هغه غرونه دي زمونږ هغه مونږ دلته کې یو ټیکهدار و خانور خان نامه ده خانور خان لم ورکړلو په مناسب قیمتونو او خانور خان مونږ صدا وکړو چې هغه ورکړو چاینا له چاینیز کمپنۍ له چاینیز کمپنۍ له لاړو شروع دي چاینیز کمپنۍ چې دی نو غرونه وړي مونږ له 1 روپۍ نه راکوي خانور خان رانه پټ شوی دی تر 25 ورځو نه دا لاسیوا وشو تا ته مونږ شل یادې کړلې راشي که ډیسپي راشي که مثلا یو ایسای راشي که یو بل راشي مونږ ته وایي راځئ دا مسله زال کوم خانور خان تاسو له راولم مونږ وایي زمونږ د پیسو سره کار دی بوم ځي ورځ نیمه را باندې اکو بکو په دې باندې تېره کړي وخت پر اخر مونږ په دې باندې پاک مجبور شو چې بیا راله کارونه کړي بیا راشو بیا په دې ځای کې زمونږ سره دی یاره برای کرم چې دا څومره انتظامیه ده نو مونږ لري دا خپل ټیکهدار په ګوتو راکړي مونږ په چاینا باندې نورو ته هېڅ هم نه وایو د هغوی ته وایو چې تاسو موړئ مونږ له خپل ټیکهدار راولئ چې تاسو له چا درکړی مونږ هغه سره خبره کړې ده مونږ له دې خپلې پیسې راکړي او بیا چې دی نو د هغې نه بعد چې دی نو یعنې تاسو د خپل کار کوئ هغوی مونږ له پیسې نه راکوي ټیکهدار رانه پټ شوی دی دا دی تقریبا چې یعنی د 25 ورځو نه مونږ په دې احتجاج کې یو خو مونږ سره ټوله دوکه روانه ده دوکه روانه احمدشاه صاحب څومره وخت نه تاسو بند کړي چې چاینا والا دې نه کرش نشي وړی یاره جی مونږ راشو یو ورځ کینو را په کونه پسې م چې دی نو یعنې دا خاصدار پولیسي هغه راشي مونږ دوکه کې بوم ځي چې بوم ځي خو ټک کار یې راله ونه کو که هر څوک دي نو هغې نه دی بیا مونږ چې دی نو ورځ دوه درې په انتظار یو خو مونږ له خانور خان ټیکهدار دوی رانه وستو الن کې خبره خانور خان چاینیز کمپنۍ سره کړې ده زمونږ پیسې چې دی نو یعنې غونډې ډنډ په هغې پرتې دي د هغې نه علاوه راسه یو بل پراډ وکړو چې هغې دلته یې راته پروګرام وکړو او وی چې یاره تاسو نه دا غر دا مال راکوي په 2 کروړه روپۍ هم ورکړو هغه غر چې دی نو هغه 2 کروړه خو څه کوي چې یعنې بلکل هر څه چې دی نو دلته هغې سره نوره قومي ځمکه وه هغې هم یوړه که شخصي د چا و هغې هم وړو خو خانور خان مونږ نه پټ شوی دی 2 کروړ کې څونه درکړي یو پیسې هم نه ده راکړي ګرانو کتونکو دا مونږ په دې مومندو کې ژوند کوو یاره والله چې څوک نو زه یم چې دې ته د 21 به سلام کوم د انتظامیې ته او بیا دې ټیکهدار ته وایم چې ټیکهداره ته 419 420 یعنې ته پراټ کې د پړانګاریانو سره نو د خدای تعالی بنده پړانګاریانو سره مه چېړه دوی د شرافت ته مه ګوره دا ډېر شریف خلک هم دي خو غوره چې په قهر راشي نو غوره بیا قهرجن هم دي د خدای تعالی بنده تا یو معاهده کړې ده او تا د چینه نه پیسې واخیستې میم زرمه ټوله زما دا د چینه والا ګاډي دی هغه هر څه ورته بند دي او دې خوا به یاره په دې حالاتو کې به څه راشي لکه ته سوچ وکړه زه د دغه او ګرانو کتونکو یو بله خبره درته وکړم د پړانګ غر تحصیل حوالې سره زه ډېره موده پس رالم پړانګ غر تحصیل ته زه هغه سفري غر ته دا ما ته اعزاز حاصل و هغه ټایم کې به د تحصیل تنګي کې صحافت نه و چې مونږ د دې سفري غر ته راختلي وو او دلته کې مونږ د هغه شرپسندو هغه پتیلې اور یو سیس چې کوم دی هغه ولا ډېر څه چې کوم دی دلته یې سوځولو دوی یکه غونډ ته چې راتاویږي که نه نو همیشه چې سیلاب راشي نو پول یوسي نو دوی بیا په 400 راتاویږي یا په هغه دلدار ګړی راتاویږي دوی ته دومره تکلیف دی دومره تکلیف خو د دوی د سکولونو مسلې خو د دوی د صحت مسلې خو د دوی د اوبو مسلې دغه په خپل ځای یو لوی دوکه پراټ د دوی سره د ایم پی او د ایم ان ای له طرف نه روان دی د انتظامي له طرف نه خو دا خو د عجیبه شانتې لوبه ده که نه چې تا دې غر اخیستی دی او په چیرې نه ته پیسې خوري او دا ورته داسې یتیمان
او یسیران چې کوم دی نو درته ښکاري نو ډېر عجیبه ده. ستاسو نوم دی صاحب؟ خان صاحب اسد نوم دی. خیر دی. اسد څه وایي لکه تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظیم. ګرانو ملګرو اول خو د دې میډیا د ډېر شکریا ادا کوو او خلک کارګر الف خان صاحب چې زموږ په یو ټلیفون باندې راغلی او زموږ فریاد د ملاګوري د دې مظلوم قوم فریاد د سوشل میډیا په وړاندې کېښوسته. الف خان صاحب دا زموږ ملاګوري قوم په دریو نسب باندې شامل دی چې دې کې منډي کور دی او امیر خان کور او موږ میا کور یو. دا زموږ د آبا و اجداد نه مشترکه ځمکه ده او دا زموږ غر دی. په دې کې دا د لایم سټون حصه هم راغلې ده. دا د دې تحصیلي پړانګار یو خنور خان نومي کس دی چې هغه لیس هولډر دی او د زمانو رسیده روزګار دی. په دې مومندو په دې غرونو باندې د هغه ځای په ځای لیزونه دي، که د لایم سټون دي، که د بکري دي، که د کرومایټو دي او ښه لیس هولډر دی، ښه د نامي جامي سړی دی. خو د بده مرغه زمونږ د تحصیلي پړانګار کې د ملاګوري قوم په دې غر باندې هغه په 2016 کې یو لیز کړی دی چې د هغې نه د ملاګوري قوم یو بنده هم خبر نه دی او که کوم خبر دی نو هغه د خانور خان خپل ملګری دی. د هغې پرون په رنګ چوکتاڼه باندې هغه وضاحت وکړو. په دې خاوره باندې هغه د 200 ایکړ لیز کلی دی په بوګسۍ باندې چې هغې کې هغه زما د قوم د مختلفو کسانو نامې اچولي دي چې ما ته ده او ده د دې لیز اجازت کړی او ما سړی ګوته لګولې ده. او هغه نامې شته هغې پسې زه وګرځېدم او ما د هغه کسانو نه په فیس ټو فیس معلومات هم وکړو. په سټا مې را لیکل راکړه چې نه موږ د سره دا لیز کړی دی او نه موږ د دې لیز نه ده خبر کړي یو. حالانکه زموږ لږ لږ ځایونه په دې خپلو ځمکو کې وو، موږ نه د هغې اګریمنټ غوښتی دی. دغو سره دا دوکه کړې دی مشرانو سره، دا بې تعلیمه دي چونکې چې د دې نه د اګریمنټ په سټام باندې ګوته لګولې ده او د لیز سټام یې ورته ایښی دی. د 200 ایکړ لیز هم د په 420 باندې کړی دی. د هغې ما معلومات وکړو، نن پسې تللی وم. د هغې نه علاوه بیا دا راپاسېدلی دی او زما د دې قوم نه مشترکه ځای اخیستی دی چې په 2 کروڑ روپۍ باندې شوی دی، هغه سالانه پلس 15% هغې کې اضافي چارجز دی. او د هغې دوی له ټیم ورکړی 28/1/2024 چې دې تاریخ له به زه تا ته پیمنټ کوم. د بده مرغه زمونږ مشران هم په ژبه باندې کلک دي او د پښتو وطن دی. 11 ورځې د هغې د پاسه مونږ ورته وکتلې، هغې کې د ټال مټول پیدا کړلې. 9مه میاشته ختمېدو واله ده چې د کله په یو باندې ګوته ایښي چې دله مې ورکړي دي، کله په بل باندې ګوته ایښي چې دله مې ورکړي. حالانکه چې موږ تحقیق کړی دی هغه ټول د دروغ ویلي دي. موږ یې خپل ملاګوري قوم په یو بل کې ټسل پیدا کړی دی، دښمنو ته پکې کېنولو، فسادونه یې راته جوړ کړلي او دی په خپله باندې نه راځي. د انتظامي په ترو باندې د پولیس کوم چې د ضلع مومند پولیس دی هغې کې موږ پرون هم تلي وو، موږ یو اف آی آر په ده باندې کوو 419/420. دې کې یو ماما ناست دی چې هغه له د بوګس چیک هم ورکړی دی چې دا د 1 لک روپو دی، حالانکې هغه تش دی، 3 میاشتې وشوې جیب کې ګرځوي. زه د رنګ چوکتاڼې ته لاړم، امجد خان ایسي چې و دلته کې اولي مراد صاحب ډي اس پي دی. ما ورته وویل چې صاحب په ده باندې ما له اف آی آر وکړئ په 419/420 کې. ما ته امجد ایسي چې وویل چې اف آی آر دله نه کوم، په 107 کې به چالان کړم، ته پېښه او عدالت دې پېښه. نو دا زمونږ د تحصیلي پړانګار د پولیسو موږ سره رویه ده چې هغه د خانور خان مرسته په دې وخت کې هم کوي چې زمونږ قوم سره قدم په قدم د مختلفې دوکې وکړلې. د ده لیز چې کوم دی دا بوګس دی، ما سره اګریمنټ شته دی، کسانو سټا مې راسه کړې، خلفي بیاني یې راکړې چې وروره دلته موږ د لیز ګوته هم نه ده لګولې. د هغې باوجود موږ د سره ناکام کوو چې دا بوګس لیز دي زما په ځمکه کړی په 200 ایکړ ښه دي کړي دي، خو ما ته د خپل پیمنټ وکړه، 2 کروڑ پیمنټ راته وکړه. هغه باوجود د چې کوم دی زما د خاورې 200 کروڑ یې ورسره د 2 کروڑ یې ورسره کومه معاهده کړې ده، نو تاسو هغه وایئ چې هغه هم راته منظور ده جي، هغه هم راته منظور ده. بل جي زما د دې 200 ایکړ ځمکې چې کوم کاسټ مټیریل پیمنټ دی دته شوی دی 5 کروڑ 30 لک روپۍ د سی جي جي سي کمپنۍ نه، چینیز نه. په هغې کې د په مختلفو خلکو باندې رشوتونه خوړلي دي. زما کاسټ مټیریل پیمنټ هم د جیب کې اچولی دی. 1 کروڑ روپۍ پکې دی واپډا کې یو کس دی هغه اخیستي، 30 لک روپۍ پکې بل کس اخیستي دي، 15 لک روپۍ پکې د چینیز ترجمان اخیستي دي. داسې د تحصیلي پړانګار 2-3 ملکانان پکې دي چې هغوی باندې د پیسې تقسیم کړي او پیسې زما نه خاورې اچولي دي. زه به هغه څیز هم غواړم او زه د خپل 2 کروڑ روپۍ چې کوم دی د دې د سر پرسنټ هم غواړم، د دې خپل مټیریل، د دې خپل لایم سټون
مهرباني دې وکړي چې ما سره دې زما په دې خاوره باندې کینی کله مې که غونډ ته بازابوي کله مې غلنۍ ته بازابوي انتظامیه هم د ده په مرسته کې ده انتظامیه هم د ته ما راچوي او دی ماله خبرې له نه راځي نو زه درخواست کوم جزانه درخواست دی چې صاحب ماله د تحصیلي پلانګار امجدي سي چې په ده باندې نه اف آی آر درج کوو نه یې راله کړی الټا یې راته وي چې که چېرته ته په دغه خپله خاوره باندې کېناستې احتجاج دې وکړو د احتجاج مظاهره دې وکړه د پیسو غوښتنه دې وکړه نو زه به په تا باندې اف آی آر وکړم کوم دا سلسله روانه نو زمونږ دا انشاءالله اراده ده چې موږ به دا کار ابدا بند کړو موږ به د ده د لیز د ختمېدو کوشش هم وکړو انشاءالله او موږ په ده باندې عدالت ته هم روان یو ځکه چې دا زموږ خپله خاوره ده په دې خپله خاوره باندې دا زموږ سره دوکې کوي او مختلف قسمه لانجې راته را پیدا کړي نو بهتره به دی چې موږ د ډیم ته هرکلی ویلی دی ډیم له چې زموږ مشرانو په متفقه باندې کومه خاوره ورکړې ده بې باد هم ورکړي په 100 روپۍ به هم ورکړي په هغې باندې موږ ته پینس تاو دی او جي په هغې کې هم راسره دوکه شوي خو چلو مهرباني دې وکړی شي د ډیم چې کوم د وابړې انتظامیه ده یا زموږ د مومند انتظامیه ده بس باړې ماته لګولې دی د دغه خپل بال نه دننه دغه بې باده ځمکه به موږ خرڅه کړې په دې کې د خپل ځان راغونډ کړي نور دې د پینس نه بار زما سره تعلق نه ساتي نور دې زما په خاوره باندې قبضې نه کوي ډېره مهرباني یو دوه ټکي زه کوم چک چا سره دی چک شته جی دا په 2 کروړه مو سره خبره کړې وه مونږ یې ډېر خفه کړو ظاهري کړو د دې نه بعد یو لږ په 20 کروړه هم نه ورکوو نه په ما باندې د حکومت دا دباو منم چې ګینیره مثلا ته به خامخا ورکې نه ورکوم زه د قیمته پورې ما ځمکه ورکړې ده دغه له او د ده له باقي 1 روپۍ خو دی دې ما لري دا حکومت دا انتظامیه دې راولي زما شریک ملک وړی دی چې د هغې پیمنټ راته وکړي او نور د په خپله لار باندې خانه ورېځي او په خپله لار به مونږ ځو پوه شوې زمونږ د دې ملامت شي او د ده دې ملامت شي خو مونږ سره دا ناجیزه ده چې دا غونډې دوکې مونږ سره چې دی نو روانې دي مونږ دا نشو برداشت کولی دا نشو برداشت کولی او نور یې ولې په 20 کروړ هم نه ورکوو یو خو دغه ټیکهدار چې کوم دی نو په کار ده چې دې ته خپل جواب ووایي چې ولې پسه څنګه تا دا اګریمنټ چا سره کړی دی چې کړی دی دا مشران وایي زه کړی دی خو چې کومې پیسې دي پکې لیکلي دوی ته یو کاسیره نه ده میلاو شوې ولې نه ده میلاو شوې بل دغه ایس ایچ او ذکر شو نو خیر زه د مومندو د پولیس نه په دې باندې ګیله نه کوم چې د هغوی هغه شان پوهه نشته دی په چیک باندې چې کوم اف آی آر کېږي که نه نو دا هغې کې ضمانت نشته په چیک باندې داسې یو اف آی آر کېږي دا د 107 اف آی آر نه دی نو خیر د یو وکیل سره کېنه یا چېرته لاندې یو ایکسپرټ ایس ایچ او نه په دې باندې مشوره واله او دا حق دی د دوی چې په دغه جعلي چک باندې په دغه تش چک باندې دوی له ښه مضبوط اف آی آر وکړي مشر نوم دې څه دی د مسلم نوم مې دی او په قام ملاګور یم میره کې اوسېږم دا خبره خو په خپل ځای دې باندې مشران ناستې خبرې کوي خو زه چې په کومه خبره باندې خبره کوم نو موږ ته د دې نه زیاتي ظلمونه هم وشو چې موږ د قام لکه څنګه چې مشران وویللي چې د ډیم دپاره ځمکه ورکړه او هغې باندې موږ سره چې کوم ریټونه شوي او کیسې شوي وي نو هغه موږ په عمل کې رانغلي بیا موږ د تحصیلدار نه د ایسي نه د ډیسي نه د نوي خلکو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له ډیټه راکړه موږ د وطن څومره پټۍ خرڅ شه په څه قیمت خرڅ شه څومره روپۍ وکړې د ډیټې معنی دغه ځای له راتله خو هغوی دا ټولو خبرو نه انکار وکړو موږ مجبور شو 2-4 پیرې 10 پیرې دوی موږ په عذاب کړو خو موږ مجبور شو موږ لاړو په شفایي کې هم پرې درخواست وکړو شفایي والا دا ټول وغوښتل او هغه ریکارډ چې کوم دی نو ټول راووته چې د هغې څومره د پټۍ په کوم قیمت خرڅ شوی دی نو هغه ټول ډیټیل راووته د دې پټي د هغوی د هغه ډیټیل مناسب دا د ملاګوري پټۍ د ملاګوري پټۍ دا د پی سی ون پټۍ دی دا په یو کم 50 لکه روپۍ باندې ایکړ خرڅ شوی دی یو کم 50 لکه روپۍ ایکړ د پی سی ون ریټ دی زه ملاګورې په پی سی ون پروت یم اوس د هغې نه دوی موږ ته په دې خبرو باندې متفق نه دي موږ له 4 لکه او 15 روپۍ راکړي 4 لکه 15 روپۍ دوی کمیشن اخیسته 4 لکه روپۍ موږ ته راکړي دي نورې روپۍ موږ په اربونو روپۍ دې افسرانو ویوړي که هغه یعنې د ضلعې انتظامیه ده نو موږ چې په یو طریقه باندې ظلم ونه کوو موږ چې په ډېرو طریقو ظلمونه وکړل چې زموږ پټۍ په نورو قومونو پسې مې ویشتل بامیه قامو ته وایي 130 کله پټۍ ما دا ریکارډ د دغه نه په سپایي نه راواخیسته چې دا زما پټۍ د ملاګوري پټۍ دوی یعنې په
دغه په چشتلې دی. اوس موږ د ریټونو په حساب باندې دوی موږ ته دا 4 لکه روپۍ بیا نیمې کړې په طریقو باندې. دې باندې چې موږ حساب وکړو په دې 4 لکه روپۍ باندې 1 ارب او 2 کروړه روپۍ موږ کېږي. موږ ته راکړې 250-350 کروړه روپۍ. په هغه حساب چې وګورئ موږ د قام د یو کم 50 لکو روپو د ریټ نه موږ تقریبا لږ څه کم 14 اربه روپۍ کېږي. موږ د قوم څه ظلم وشو، زیاتی وشو او په دې باندې اپایي هم دوی پته نه لګي چې څه وجه ده، هغوی هم پرې غلي پاتې کېږي. موږ کوشش کوو که موږ دلته کې دا مسله د اپایي حل شوه ټیک شوه، که نه بیا به موږ ځو نور مخکې به مزل کوو، پارلیمنت ته به ځو. ستا خبرې پارلیمنت کې څوک اوري؟ ته چاړه ولېږي ګونګا ولېږي نه خورې به اوري. د دې ځای نه MP تللی دی که نه، دې ځای نه MNA تللی دی که نه. خو تاسو د دې خلکو کتل نو بیا به ډېره ښه په کار چې نن MP او MNA دې ځای ناست وو که نه، غبن پکې ښه ډېر شوي دي. دې خلکو چې د دې ځمکه د دوی ده، غرونه د دوی دي او پیداګیر پکې نورو خلکو کړي دي. تش تور دوی به صرف د احتجاجونو ته کېدولي دي، دلته کې کیني د هغه مشر خبره چې دوکم کی او بومزي هم کړی او بیا هم دلته راولي. پوري دي د دوی دا مسله حل کړی شي. دوی چې کوم دغه ورکړه دا ډیم چې کوم دي دا هم د دې ځای یو ډېره لویه ترقي ده، خو د بده مرغه دغه ترقي د دې ځای سیاستدانانو، د دې ځای منتخب نمایندګانو د خپل ځان دپاره د سونې کې چیړیا په توګه باندې استعمالوي او هغوی پکې نښتي دي او خولې پکې ورکړي دي. او دا مشران چې کوم دي دا د اوس له احتجاج نه چې کله نه دا مومنټ ډیم افتتاح شوې ده نو دوی په احتجاجونو دي مختلف قسمه دوی له وعدې کوي، ګاټې کوي، دوکې ورکوي او دا دلته کې د تېرو 20 ورځو داسې ناستې دوی مطالبې ته پاملرنه وکړي. مننه.